بسم الله الرحمن الرحیم. ورونو منګه استاسې موضوع د په لومړي مثال کې د تیر ورځې زمونږ استاسې د ASP.NET چپټر په ادامه چې موږ تاسې درس ویلی وو د وخت او زمان فانکشن موږ تاسې لرو په SQL سرور کې موږ تاسې تیر سیمستر کې ویل اډوانس SQL سرور کې فکر کوم د وخت تابع درته ویل چې وخت تابع څنګه کارول کیږي ټایم او ډیټ او ایر او دا څنګه ښودل کیږي په جاوا سکرپټ کې فکر کړی تیر سیمستر کې جاوا سکرپټ ویلې وخت یو تابع ویل چې موږ ته فعلی د سرور وخت موږ ته ښودلو بعد هغې نه د پروسیجر او د فانکشن موضوع وایو چې څنګه موږ تاسې کولی شو چې د پروسیجر نه استفاده وکړو په ASP.NET کې موږ تاسې په دې باندې پوهېږو په دې باندې کار کړی دی چې ډیفالت ډاټ ASP په نامه باندې په تیر کلیپ کې موږ تاسې کار وکړو چې څنګه دا فعاله کېږي په دې درس کې موږ تاسې خپل چپټر کې لرو چې دا مې ورته ویلي چې د ASP کوډونه په سور رنګ ښودل کېږي لکه دلته چې تاسې واضح ګورئ په دغه رنګ باندې ښودل کېږي موږ تاسې د هیډینګ موضوع ویله چې تر شپږم نوع هیډینګ هم تاسو ته وښودل په براوزر باندې چې څنګه ښودل کېږي دلته راځئ څه وایي موږ تاسې ته مثال دا مثال نظر د سرور وخت ته مختلف پیغامونه یوزر ته ښودل کېږي سرور ته مختلف نظر وخت د سرور وخت یو خبره ډیره مهمه ده چې زمونږ او ستاسې د سرور وخت باید مشخص وي که چیرته د سرور وخت مشخص نه وي موږ او تاسې نشو کولی چې خپله فعلي وخت موږ او تاسو ته وښیي ښیي د تابع هم وخت ته ښیي د تابع کار درته ښیي وخت یې درته ښیي خو نظر هماغه سرور ته چې سرور کې کوم وخت دی اوس زه دلته لرم 11 بجې او 12 دقیقې لرم AM دا معنا لري چې مخکې د وخت نه دی که نه PM یې بعد له وخته راځي نو موږ او تاسې دلته دا ګوره تابع استعمالو چې HTML ټګونه خلاصېږي بعد له هغې نه راځو دغه کوډ چې ما اخیستی دی دلته په ویب میټرکس کې کار کوو چې هاور دلته ډایمنشنل هاور اچ په نامه باندې یو متحول معرفي شوی دی چې دا یې مساوي کړی دی یعنی هاور ناو دا تابع داسې ده چې د فعلي وخت موږ او تاسې ته ښیي خو ریسپانس ډاټ رایټ میتډ کې څه باید وکړي د اوسني وخت موږ او تاسې ته باید وښودل شي صحیح ده او دا چې ده فقط همدغه پرنټ کوي د پی یعنی دغه وخت د تاکید دپاره چې دا باید په پی کې نیول شوی دی که نه چې باید په دې ترمنځه باید موږ ته وښودل شي دلته ا فنکشن څه وایي که چیرې مثلا هاور کوچنی له 12 څخه وي then response that right good morning یعنی سهار مو په خیر باید ولیکي که او که چیرې داسې نه وي په response that right کې good day باید ولیکل شي دا چې تکرارا تاسو راځي په VB.NET کې دلته تاسو ته کار شوی دی په دې کې دا په دې خاطر باندې تاسو ترازی چې اف دغه سلور فنکشن چې اف else چې nested f هم لري موږ او تاسو دا څه شی لرو یا کیس حالت کې راځي په کیس کې اف راځي اف معرفي کېږي به کیس حالتونه راځي چې موږ او تاسو کوم حالت د بلاکونو د جملې څخه یو بلاک موږ او تاسو ته وښودل شي چې دا ټول تاسو په چپټر کې مفصل مرحله په مرحله تشریح کېږي ولې اوس د وخت دپاره تاسو یو تابع وایي نو موږ او تاسو دلته لرو که چیرې کوچنی د 12 وي خو حتما همدا موږ ته باید پرنټ کړي که چیرې ایلس نه وي یعنې لوی وي د 12 نه خو په هغه صورت کې باید یو بل شی باید پرنټ کړي چې نه وي خو حتما ورځ وي که ګوډ ډی باید دلته موږ او تاسو ته وښودل شي او که چیرې مثلا کوچنی وي د 12 نه خو حتما د سهار یا 11 بجې وي یا به 10 بجې وي یا به 8 بجې وي یا به 9 بجې وي نو موږ او تاسو ته باید ګوډ مارنینګ وښودل شي ټاک دلته زموږ خلاصېږي ما تاسو ته ویلې چې موږ کولی شو چې په دې باندې رایټ کلیک وکړو د رایټ کلیک نه بیا څه وکړو لانچ ان براوزر ته ورشو که موږ او تاسو دلته ورشو موږ او تاسو ته ښیي چې وخت دا دی که نه 11 نو ګوډ مارنینګ یې وښوده کیدای شي د 12 نه وروسته وخت شي یا د 1 بجې شي یا 3 بجې شي کیدای شي موږ ته دا میسج په بله بڼه راته وښیي که نه
بل مې څه چې شي ګوډ ډی راته ووایي که نه ځکه هلته موږ ورته ورکړي دي په ایلس کې موږ ورته معرفي کړي دي دا موږ تاسې جاوا سکرپټ کې هم تاسې دا کار کړی په دې باندې وو تاریخ هم راځي وسه بعد له دې نه موږ تاسې لرو نو نحو ساینټکس مختلف دی نور عین شی دی موږ تاسو ته دغه هغه وخت او تاریخ راکوي چې ریسپانس ډاټ رایټ په واسطه باندې زموږ تاسې هغه څه متحول چې دی هغه دلته پرنټ کیږي او اف فنکشن کې بیا کوچنی هغه یو خبر ده ګډ مورنینګ یو نه ساینټکس فقط د ساینټکس په تفاوت سره موږ تاسو فقط ګیټ هاور موږ دلته استفاده د دې میتود نه استفاده کړې ده او کاغذ سینوي موږ او تاسو مورنینګ استعمالوي یعنی دلته ګوره دلته څه شي کړی دي دا 15 نیمې بجې دي تقریبا ګوره 15 نیمې بجې دي 10 دقیقې او تیری دي 15 نه دلته موږ او تاسو ګډ ډی لیکي کنه ورځ لیکلې ده ګوره مثال کې څه وایي متغیر جوړول او تغییرول یې create and change variable څنګه یو ویریبل جوړ کړو قیمت ورته ورکړو او بیا د دې قیمت ته تغییر ورکړو فرست نیم دی صحیح ده دا مې معرفي کړ دلته مې نوم ورته ورکړو دا بیا بیرته باید ماته پرنټ کړي پرایډ کې بریک صحیح شو بریک مې ورکړو ته بل دا نوم باید ورکړي دا نوم باید ماته پرنټ کړي نو د دې نتیجه به موږ او تاسو څنګه وښودل شي په دې شکل باندې هماغه نوم ښیي او پاراګراف موږ او تاسو ته وښودل شي یعنی متغیر څنګه تاسو معرفي کوئ نور بحث ضرورت نشته دی او متغیر قیمت متن ته اضافه کول دی ګوره مای نیم دلته مای نیم دی د ان کلمې په واسطه باندې د نیم کوم چې نوم دی ما معرفي کړی دی دلته چې دا جان ایګل په نامه باندې دی دغه نوم موږ او تاسو ته د دې میتود په واسطه باندې څه کوي چې مای نیم څه شه ده جان ایګل دلته پرنټ کوي ډیره ساده خبره ده تاسو لپاره تابع ده تابع قیمتونه ورکړي دي تاسو کولای شئ چې دا تابع جمع او تفریق کې محاسبه یې کوي سره دغه حروف ته متغیر یا ویریبل ویل کیږي صحیح ده لکه د الجبر په شان وی بي سکرین متغیر هم قیمتونه او یا اصطلاحات اخیستلای شي یو متغیر کولای شي چې یو لن نوم لکه اکس او یا هم تشریح نوم لکه کار نیم ولري د اصول د نوم د لیکلو باید په یو حروف شروع شي دا په دغه کې په اس پی کې چې استعماله دی بي بي ژبه باید دا اصول مراعات کړي حروف باید شي په یو حروف باندې باید شروع شي نشي کولای چې نقطه ولري نقطه باید ونه لري دا متحول اصول دي نشي کولای چې له 250 څخه زیات کاراکتر ولري یو متحول دومره متحول څه ضروري دی چې 255 نه کاراکتر پورته شي په وی بي سکرپټ کې ټول متغیر د ویریانت په نوع وي کولای شي چې مختلف قسمه معلومات یا ډیټا ذخیره کړي کولای شي هغه خبره ده چې موږ اوساسي معلومات څنګه کوي ذخیره کوي واضح کولې د ویریبلو همداسې دي ډایمنشنل کار نیم دا باید وته معرفي شي بیا متحول ته هلته ویلیو ورکول کیږي دلته ویلیو ورکړ شوی ده یا دا د متحولونو معرفي کول دي چې په دې باندې تاسو په واضح ډول باندې پوهیږئ اره پوهیږئ اره یو ترتیب ته وایي زه وایم د اره څه کوي اره د صفر نه نیولې څومره تا تعیین کړه تر 12 پورې 16 پورې یعنی حتما د صفر نه شروع کیږي کغه ته هر نوم ورکه جایگزین کیږي د 12 دی ورکه مثلا به دا 11 پورې دغه قیمتونه اخیستي ځکه چې 12 پورې زمونږ استاد د صفر نه شروع کیږي 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 لس 11 یعنی مطلب زمونږ استاد تاسو دغه 12 قیمتونه چې اخلي دا په 11 قیمتونو باندې ځکه د صفر نه دغه کیږي شروع کیږي او بیا کولای شي چې زمونږ استاد ډیټا الته ذخیره کړي یو ډایمنشنل اره ده 2 ډایمنشنل اره ده زه هم یو قیمت دی مثلا دی یو نه تر 10 پورې والی بل ډایمنشنل اره یو بل اره چې د لیست زه هم هغه د 15 نه تر 20 پورې واخلي دغه ساره غانې چې دی تاسو کولای شئ چې معرفي کړئ خدامه بیا هم تشریح کړل زه هم چې دا ولې دلته ما دغه کړی دا هم تشریح کړی مې کنه
ښه پروسیجر ته نه دی همدا دی خو هماغه شکل دی صحیح ده ګورئ دلته ما نومونه ورکړي دي په صفر موقعیت کې ډایمنشنل شوی x د x قیمت دی ګوره 2 دې ته ډایمنشنل اری وایي یعنی په اولي موقعیت کې صفر دی بل صفر دی بل کې صفر او یو دی صحیح دی چې بیم ډبلیو په نام باندې بل صفر او 2 دی یو او صفر دی یو او یو دی یو او 2 دی 2 او صفر دی 2 او یو دی 2 او 2 دی یعنی دغه حالتونه خو بل قیمت نشي اخیستلی ځکه موږ دلته 2 لرو ګوره داسې نشي کېدلی چې عین شوي صفر تاسو بل ځای کې وګورئ لیدلی شئ اصلا نه نشو لیدلی موږ یو او صفر ګورو دلته خو ولې په بل موقعیت کې موږ دلته نشي کېدلی چې موږ یو او صفر وګورو یعنی ټول مختلف دي یعنی دغه حالتونه موږ تاسو ټول دلته وښودل فنکشن څه وایي ګوره لوپ څه وایي د فار لوپ که چیرې آی مساوي د صفر سره وي تر 2 پورې باید قیمت واخلي ریسپانس ډاټ رایټ کې فار لوپ جے صفر یو چې د آی د صفر 2 پورې دی او جیم د صفر نه تر 2 پورې دی کنه نو په دې کې ګوره ریسپانس ډاټ رایټ کې موږ او تاسو ته باید دغه قیمت پرینټ کړي هم د آی حالت په نظر کې نیسي هم د جے حالت په نظر کې نیسي پس اول ګوره چې موږ صفر والو قیمت لري ګوره موږ او تاسو دلته چې والو دغه کړه په اول سر کې بی ام دبلیو به فورد دا یو ځل شو کنه په بل ځل کې څه وي بل ځل کې جے ده اپل اورنج بنانا دای موږ او تاسو ته تکرار کړ کنه الته موقعیتونه دلته خودل کیږي په بل ځل کې ګوره کوک پیپسي سپرایټ په نامه باندې دای موږ او تاسو ته پرینټ یعنی اول لوپ کې دا نمونه راته پرینټ کړ په دویم کې دا راته پرینټ کړل ولې او موږ او تاسو قیمتونه او تالته څنګه کړیو وضع کړیو او چې رایټ کې ګوره چې موږ او تاسو ته خې د آی او جے قیمتونه چې وضع کیږي اول آی پرینټ کیږي بعد هغې نه جے پرینټ کیږي آی پرینټ کیږي بعد هغې نه بیا جے پرینټ کیږي چې مشخص موږ او تاسو ته د نیکسټ کلمې په واسطه باندې موږ او تاسو کولی شو چې بلې مرحلې ته لاړ شي زموږ او ستاسو سرور لاړ شي او بیا یې پرینټ کړي دا نتیجه ده ضرور نه ده چې زه تاسو ته عمل ته ورواچوم او تاسو ته پلی کوم ویښیم موږ او تاسې متغیرو ډولونه لرو جلسه او کوکیز په نامه باندې موږ او تاسې دغه لرو موضوعات لرو دلته لیکلي متغیرو دایمي وخت د لایف ټایم اف ویریبل که چیرې متغیر د پروسیجر څخه بیرون واضح شي نو اس پی فایل کې د هر سکرپټ په واسطه تغییرېدلی شي یعنی چیرې هر چیرې د چې سکرپټ دغه کړی وي واضح کړی وي هغې واضح شي بیرون واضح شي د سکرپټ په واسطه کولی شو هغه اجرا کړو متغیر دننه په پروسیجر کې که هر وخت جوړ شي او یا ختم شي پروسیجر به اجرا شي که هر وخت جوړ کړي کولی شي پروسیجر اجرا شي هیڅ یو سکرپټ بیرون د پروسیجر څخه نشي کولی چې متغیر ته تغییر ورکړي یعنی باید په پروسیجر کې واضح شي د داسې متغیر معرفي کول چې د اس پی ډیر فایلونه ورته لاسرسی ولري نو هغه باید د سیشن ویریبل او یا هم د اپلیکیشن ویریبل په شان معرفي شي که چیرې بیرون معرفي کوي نو مجبوري چې لاسرسی ورته ولري ګوره ډیر فایلونه چې د اس پی فایلونه باید هغه پروسیجر ته لاسرسی ولري نو باید څه کوو د سیشن ویریبل او د اپلیکیشن ویریبل نه باید استفاده وکړو ځکه ما یو پروسیجر جوړ کړ په ایډوانس ډیټابیس کې که تاسې مطالعه کړي موږ او تاسې سکیول سرور کې ویلې پروسیجر جوړ شو بیا په پوسکالي کې کولی شو د هغه پروسیجر نه موږ او تاسې استفاده وکړو په پوسکالي کې د هغې د کوډ نه استفاده وکړو هلته یې ورته ور اضافه کړو په پوسکالي کې نو دلته باید هماغه ویریبل د سیشن ویریبل یا د اپلیکیشن ویریبل په نامه باندې څه شي یاد شي سیشن ویریبل د یوزر د معلوماتو ذخیره کولو لپاره استعمال سیشن د یوزر معلومات موږ او تاسو ته ذخیره کوي او ټولو پاڼو ته په یو اپلیکیشن کې موجود وي یو اپلیکیشن کې مې جوړ کړ ټولې پاڼې کولی شي هغې نه استفاده وکړي معمولا په سیشن ویریبل کې د معلوماتو ذخیره کولو لپاره آی ډي نیم او پریفرنس وي یعنی د دې سیشن ویریبل لپاره د ذخیره کولو لپاره باید آی ډي ولرو نوم ولرو نور داسې ماخذونه چې کولی شو چې موږ او تاسې ورکړو
او اپلیکیشن ویریبل متغیر هم ټولو پاڼو لپاره په یو اپلیکیشن کې موجود دی. اپلیکیشن متغیر د ټولو یوزرو لپاره په مشخص اپلیکیشن کې ذخیره کیږي. یعنی دلته دا د استثناء ده چې موږ او تاسو وته دلته دا څنګه کوو آی ډي او نوم ورکو، فقط وایي چې د ټولو پاڼو لپاره ذخیره کېدلی شي. پروسیجر څنګه دی راځي اوس یې درته وایي چې اصلا څنګه کار کوي. په اس پی کې د وی بي سکرپټ په واسطه کولی شو چې جاوا سکرپټ غږ وکړو، په جاوا سکرپټ غږ وکړو. همدارنګه برعکس کړنلاره یا طریقه یې د پروسیجر څنګه ده. منبع کوډ کولی شي چې طریقې، پروسیجر او توابع ولري. زه وایم چې دا زما پروسیجر دی. ګورئ څه کوم، اصلا تابع ده دلته موږ او تاسو ته دغه کېږي د سب کلمې په واسطه باندې. دا څنګه کېږي؟ معرفي کېږي. وی بي ما لیکلی دا نوم اختیاري دی، وی بي پروسیجر په نامه باندې ما دا نومولی دی. نوم یو مې ورکړی دی، نوم 2 مې ورکړی دی. صحیح ده، ډایمنشنل اری دی. ما نوم 1 او نوم 2 مې ورکړی دی. ریسپانس ډاټ رایټ کې زه ورته وایم هر شی چې وي دا باید سره ضرب شي. این سب دا ضروري ده چې یو فنکشن دی معرفي که بیا به یې په سب باندې شروع کوي او په این سب باندې به یې ختموي. دا مې هیډ کې ونیو، دلته مې څه که ریزلټ کې بیا هم د اس پي کوډ کې ورته وایم څه شی هغه قیمتونه ورته ورکوم 3 او 4 دي که دا قیمتونه مې ورکړه بیرته مې بند. دلته خو مې معرفي کړل په دې فنکشن کې، ولې دلته ریزلټ چې زه غواړم چې نتیجه یې وباسم د اس پي په کوډونو کې د دغې تابع څخه چې ما معرفي کړې ده، تابع مې په دې پروسیجر مې په دې نوم جوړ کړ، نو ما ته به بیا دا عملیات څنګه کوي؟ اجرا کوي، به حتما به اجرا کوي. پس ګورئ د دغه عملیې لپاره چې 3 او 4 دي، 3 او 4 دي څه کار کوي؟ فقط موږ او تاسو ته دا نتیجه څه شی راخلي؟ یو کن کال ا پروسیجر لایک 3 ضرب 4 12 or like this، یا دې په شان په دې شان هم دا کولی شي، هم داسې کولی شي چې مثلا د قوسونو په وسط کې ونیسي، او یا هم داسې ونیسي چې نه زه غواړم چې داسې استفاده پرې وکړم. پس په دواړو حالاتو کې زه کولی شم چې د دې نه استفاده وکړم. راځئ چې دا رن کړو چې دا څه وایي. دا فنکشن خو داسې دی، فنکشن خپله پروسیجر کې کار کولی شي. فکر دی ولی شي چې پروسیجر ته فنکشن ووایو که نه، ولې فنکشن ته بیا نشو کولی چې ووایو که نه چې دا هر ځای کې ورته ووایي چې دې ته پروسیجر وایي. پس کولی شي چې دې ته موږ د پروسیجر نوم ورکړو که نه. اوس څه کوو؟ راځئ دلته دا ورکو، بیا زمونږ او ستاسې هماغه چې تشریح کړله. خو دا ضروري ده چې زمونږ او ستاسې د پروسیجر نوم چې دی د سب او این سب ترمنځ باید ونیول شي. نور اسلام خان پوه شولې؟ دا باید دلته حتما ورکړي. او په نتیجه کې چې مثلا پرنټ کوي یا د دې کوډ په واسطه باندې خپله پروسیجر نوم ورکړي، قیمتونه ورته ته وضع کوي دلته، یا په دې شکل باندې، او یا مثلا د پروسیسر نوم ورکړي چې دلته د معرفي کړی دی، هر نوم دی چې معرفي کړی وي، فقط دلته قیمتونه ورته وضع کوي. نو په دواړو حالاتو کې زمونږ او ستاسې نتیجه موږ او تاسو ته څنګه کوي؟ راوباسي. یا دا 12 یا دا 12، چې هغه قیمتونه 15 او 10 کوي، 0 او 2000 کوي، 20,000 او 15,000 کوي، ټول تاسو ته څه کوي؟ په براوزر باندې ښودل کېږي. فکر کوم همدومره ته کفایت کوي.